زه یوه دوې خبرې کوم غوږ ونیسو. کله چې منې پې ته مو ووټ ورکوو نو زموږ مقصد دا وي چې علاقې ته هم فایده ورسیږي، مو ته هم ورسیږي، ټول قوم ته ورسیږي، بیا ټول سنټر کورم ته ورسیږي. بجلی والا سره ما خبرې وکړې، بجلی والا یایي چې هغه باندې په ګریډ باندې دومره بوج رسولی دی منې ایم پی اردو چې ټرانسفارمر ورکوي د ګریډ غم نه کوي. که چیرې تو دا قوم دا خواښه وي ګریډ والا کې پاخ نشته، هغو غریبانو ما ته ویل چې راشه موږ سره کښېنه چې موږ ته پیډر ته هغه ورچوو ته یې کسه سهاره غورځوي موږ چیپ وکړو. 200-300 ټرانسفارمر یې ورباندې ورواچولو، نور پیډر وړوکی دی کار نه کوي. هغه سره ما خبرې وکړې وارن راغلم خو هغو کې پاخ نشته. که تا د قوم خواښه وي نو راتې جمعې پورې به ډیټ وارکړو منې ایم پی ته چې بجلي د ټیکي مو ته لوډ د ناکام کړي د پیډر غام د وکړي. هغه نه وروسته به دا قوم داسې اتفاق وکړو څه بالکل به دې وارې موږ ورچا ته نه ورکوو چې دا بجلي نه ټیکوي، پوه نه شوې، روډ نه ټیکوي. په دغې باندې اتفاق وکړو نو دا شاید کارونه به روان شي. که نه اوس د ګریډ والا ته ته څه شی کوې، که جلوسونه کوې، که څه کوې، هغو کې ګرانتو نشته. کسور چا کې دی چې ایم این ای کې دی، ایم پی ای کې دی، مو ووټ ورکړی دی خو د موږ د هېڅ شي غم ونه کړ. که تا قوم خوښه وي کراچي جمعې پورې یې ټیک کړه، بجلي غام یې د مو وکړه، د ټولې علاقې یې وکړه، ووټ پام ورکوو، ښه بیا هم ورکوو، پوه نه شوې، منډه تړه به ورسره که هغه کومه پلټي یوه پلټي نه کومه، که نه دا د قوم د مو دا اتفاق شو چې بالکل به دې وارې بایکاټ وي، نه به ووټ ورکوو.